رفیع الله یم تحصیل چیرمین دیر افر هیډ کوارټر زمونږ الیکشن په 31 مارچ 2022 باندې شوی او دیو مونږ ته د هغه الیکشن کې چې کوم اختیارات او کوم د فنډ په حواله سره کوم په ایک کې کړیو هغه ټول را نه کړو احتجاج لارم خپل کړل بیا عدالت ته لاړو عدالت هم زمونږ کیس ریفیوز کو نو زمونږ د حکومت وخت نه دا مطالبه ده چې یاره زمونږ د 2019 ایکټ لاندې چې کوم الیکشن شوی دی هغه اختیارات او فنډ چې کوم دي نو هغه دې مونږ ته راکړي او که دا رانه کړي نو په 19 تاریخ به انشاءالله مونږ د وزیر اعلی هاوس مخې ته یو لویه درنه او احتجاج کوو انشاءالله په 29 تاریخ زموږ ټول بلدیاتي نمایندګانو ته مې درخواست دی اپیل دې کوم چې یاره د خپل حق دپاره راوځئ که تاسو د خپل حق دپاره راونه وځئ نو زمونږ دا حق مونږ له داسې په خوښه نه راکوي زمونږ ټول بلدیاتي نماینده کم منتخب نمایندګان چې دي په 19 تاریخ باندې په 2 بجې به انشاءالله زمونږ دلته احتجاج شروع کیږي او تاسو ټول په دې کې شرکت چیرمین NC 58 سره تعلق ساتم د 2 کالو راستې له مونږه چیرمني میلاو شوې د عوامو منتخب کړي خو د فنډ ډېر زیات مشکلات دی مونږ سره زما NC خپله ذاتي نوې فرش NC ده دې کې مونږ سره د کمپیوټر سیسټم نشته داسې دفتر نشته دی هر ورځ داسې کم از کم 10-15 تنان زمونږ کورونو ته ناست دي هغې غریبانانو مسلې دي د بټ مسلې دي نور دي د فنډ د وجې نه زمونږ هیڅ هم نشته دی मैं मलिक फैसल नाम है मेरा और हरीपुर से बिलोंग करता हूँ पिछले टेन्योर में भी नाजिम रहा हूँ और हमने ये देखा है زمان زاید دی د NC 51 چیرمین یم زمونږ به په دې 19 باندې تقریبا 2 کاله برابر شي چې زمونږ الیکشن شوی دی او د کم ایکټ لاندې چې الیکشن شوی و په هغې کې سابقه د PTI ګورنمنټ ترمیم وکړو او زمونږ نه هغه اختیارات واغستل او ضلعي انتظامیه ته حواله کړو اوس تقریبا 2 کاله کېږي چې زمونږ نه چې د عوامو کم امیدونه کم توقعات نو هغه لکه اوس موږ نه هغه عوام هم مایوسه کېږي حتی چې ډیولپمنټل فنډ خو پرېږده چې موږ سره چې زموږ کم اپریشنل اخراجات دي یا ایکسپنډیچر دي هغې کې موږ ته مسایل دي موږ ته د آفیس رنټ مسله ده موږ ته د اعزازیې مسله ده